السلام نه یو ځل نبی علیه السلام تپوس وکړو وی جبریل زما د قرآن په تا څه اثر شته زما د قرآن نه او زما نه تا ته څه فایده شته وی او د الله رسوله شته وی هغه څنګه وی ستا قرآن چې نو نازل او ته نه وې راغلی نو زه به یارېدمه ما به وی خدایا ډېر خلک دي چې ستا ډېر غټ غټ عبادتونه کړي دي او خدای د دوزخ خشاک ته جوړ شوی دی لکه ابلیس 80,000 کاله عبادت یې وکړو یارېدم به چې الله بېشکه زه خو ستا عبادت کوم زه خو تا راضي کوم خو الله د خاتمې پته مې نه لګي ډېر لوی خلک دي چې هغې عبادتونه وکړل الله برباد شو برسیسا ته وګوره لکه زه مثال در کوم جبریل لا نه وایي برسیسا ته وګوره بل ته وګوره بل ته وګوره جبریل علیه السلام وایي چې ما وی الله ډېرو خلکو څه عبادتونه وکړو ډېر عمر یې وکړل لاله برباد شو یا خدای زه چېرته خراب نه شم و چې په تا قرآن نازل شو که نه نو زه خوشحاله شوم ولې قرآن کې دا آیت راغی چې انه لقول رسول کریم ذي قوة عند ذي العرش مکین مطاع ثم امین د دې نه زه مرادیم جبریل ته مراد دی چې دا یو استازي دي او پیغمبر علیه السلام ته لولي یو استازي جبریل او دا کریم په الله ډېر معزز دی او د ډېر طاقت خاوند دی او امانتګر دی او د خدای خبره مني وی چې دا آیت نازل شو او دې کې زما ذکر وشو چې جبریل کریم دی په الله عزتمند دی امانتګر دی او د الله استازی دی او قرآن وی باس وی زما زړه مطمئن شو زه خوشحاله شوم مې ګوره د قرآن فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې د نبی علیه السلام د نبوت سره چې قرآن نازل شو فایده حضرت جبریل علیه السلام ته هم رسېدلې ده څومره د لوی طاقت خاوند دا د خدای قدرت او طاقت هغه ځای نه دلته د سترګې د رب نه زر را رسیږي او نور طاقت یې څومره دی د لوط علیه السلام قوم الله ورته ورشه واړوه نو وزر یې ورته علم کړ نو چت یې کړ خپل مخ یې راوغورځړ دومره طاقت خدای پاک ورکړی ذي قوة د طاقت خاوند رب العالمین وی ذي قوة د طاقت خاوند چې الله د چاره طاقت صفت کوي نو خو طاقت به پکې وي که نه او عادیانو سمودیانو باندې ورشه چغه ووه یو چغه یې پې وواله ټول یې تباه برباد کړل غرق شو دا د خدای قدرتونه درته نن د خدای عظمت ته نن پرې بیان کوي تمارو چې زمونږ الله څومره د عظمت خاوند به هر کیفه وی ما ته ورشري مسجد ته ورننوځه او چکر ولګوه جبریل څومره تیز رفتار څومره تیز رفتار نو وی اسلالمه نو وی زر کاله مې چکر یو طرف ته وو نو آخر معلوم نشو نو زر کاله په دې بل طرف لاړمه نو آخر معلوم نشو نو زر په دې بل طرف لاړم نو زر کاله په دې بل طرف لاړم خو د الله رسوله ما د هغې انتها معلومه نه کړی شو الله څومره لوی جنت بالکل اخیری سړی چې د دوزخ نه الله وباسي بالکل اخیری انسان چې ډېر بدعمله ګناهګار وباسي یې حدیث پاک کې راځي بخاري کې دی په صحاحو کې دی الله به وباسي چې وی باسي نو د دوزخ په دې غاړه به کښېني وی الحمدلله خدای که دې غم نه خلاص شو خوشحاله به چې دوزخ په غاړه کښېني نو نور خو خلاص شو په دا مخ یې دوزخ ته دی نو دا توبې ووایي نو دې به چپی بیا به یا الله دا مخ خو را د دوزخ نه بل خوا واړوه بنده وابړم خو بل سوال به وکړي نه الله توبه بل چته کو نو مخ به وله الله واړی نو چې مخ واړی نو مخامخ به د یو قونه ښکاره شي هغې سره یو خشته غوندې ولی او به به هم د هغې خشته شرلار کوي دی اوهو څه غلطه مې وکړه نیکبخته که دغه شی مې یاد کړی وي نو چپی نو یا الله هغې ونې لکه دې بوتلم او دغه اوبه بنده تا چې وی بل سوال نه کوم بس الله بل نه کوم اوبه کې ګوارې نه قسم دې قبل مې وکړه دا ځکه زه وایم دا قسم وغیره چې په حدیث کې د مواثیقو ذکر دی او د عهودو ذکر دی قسمونه به وخوري کله کې به عادي به وکړي نه بل به نه کوم الله فرجو ښه دلته یې راولې چې هلته راشي ونې لاندې شو هغه یخې اوبه وڅکې کې ولامبي نو بس سور کې شي سړی بیا به ورته د هغې نه مخکې یو بله غټه اونه ښکاره شي هدې نه به ګورئ د هغې نه ښکلی نیر به ورته ښکاره شي یا بنده که د هغې سوال دې کړی وی نیمګړی کار دې وکړو
غټ خو په یو ځل کولی نه شي یریږي که زه غټ سوال وکړم مثلا چې الله غوسه چې بیا وردننه کې بیا به څه کېږي چپ پی یا الله دغې ونې ته مې بوزه هغه اوبه هم ښایسته دي ای بني ادمه تا چې وختي وي چې بل سوال نه کوم یاره بس الله بل نه کوم ورې بل به وکې نه قسم بکا ستا په ذات که بل مې وکړم هلکه ګورې بل به وکې ښه به خدای قسمي کړي هلته به یې بوځي چې هغه ځای ته څنګه بوځي لږ ساعت تېر کړي چې وګوري جنت دروازه به ورته ښکاره شي آها دا مې څه غلطه وکړه خوشحالي خو هغه ده د جنت دروازه ده د جنت اونې به وویني او د جنت میوې به ورته ښکاره شي او خوشحالۍ به ښکاره شي دا مې څه غلطه وکړه یا الله قربني الى باب الجنت پروردگاره د جنت د دروازې ته خو ما نږدې کا فوراً به آواز وکړي الله د جنت د دروازې ته خو ما نږدې کا ای بنده تا چې بل سوال نه کومه اوس دې بل سوال وکړه الله بیا بل نه کوم دا آخري سوال دی ګورې بل به وکړې ښه به خدای پاک ورته کلکۍ او دې به دا قسمونه او دا قرآنونه چې خوري به ښه قسمونه به وخوري الله او فرشتو ته وایي چې ښځه ورنږدې کړې چې جنت دروازې ته ورنږدې کړي او ته دننه وګوري اوهو خوشحالي خو دننه ده داسې به سر ورتا کړي داسې غوندې او به ګوري ورته خوشحالي خو دننه ده دا زه باید راستیم ټول خلک دننه دی نو دی به چپي بیا به یا الله د جنت ته خو نور دننه که الله به څه وایي ما اغدرک یا فلان ای فلان کی څه دوکهبازې څه دروغجنې ای ټګېجنه تا چې بل سوال نه کوم یو سوال کوي یا نه کوم بل یو سوال کوي اوس جنت ته داخلېدل غواړې دی به زه وایي یا الله سپېره رانه مه جوړوه که نه الله په خپل بندګانو کې رانه سپېره ولې جوړی چې بار ناستې غواز تېره دی ما ور دننه که رب العالمین به ورته وایي ښه دننه کوم دی کو غواړه څه غواړې چې الله ور دننه کړي څه غواړې نو دی به وایي چې الله بس ما ور دننه غواړه شابه څه غواړې نو دی به وایي یا الله دونه شی راکړې دومره شی راکړې دومره شی راکړې نو الله به ورته یادوي دا شی غواړه شابه یو غواړه دی به د هر څه غواړي نو چې د ده خپل امیدونه ټول ختم شي او الله م ورته ور یاد کړي نو رب ذوالجلال به ورته څه وایي وایي زه بنده چې دا تا کم یاد کړل او ما درته در یاد کړل د دې لسچنده جنت ستا دی دی وایي اتستهزئ بي وانت رب العالمین ته خو ډېر لوی رب یې د مخلوق نو ما پورې ټوکې کې الله جنت خو د خلکو نه ډک دی دومره ځای پکې کم دی نبي علیه السلام وخندل ولې وخندل وی الله به وخاندي الله خندا زمونږ د خندا په شانتې نه ده او نه زمونږ په شان شکل الله لري د الله خوشحالي ترې مراده ده یارو نو چې دا نبي علیه السلام وی دا په ټولو کې د لاندې مرتبې جنتي دی نو چې کوم د لوی مرتبې جنتي دی چې هغه له کوم شی خدای ورکوي چې به څونه غټي ټول نه راکوټې جنتي ادنا مرتبې والا جنتي هغه به څونه به هغه به دومره یي چې د هغه جنتونه او باغونه به د 500 کالو په مزل پراته او بس خدای دې ورته ور داخل کړي عقل نه بار خبرې دي نو دا مخلوق په دغه مزید کې د الله سره ملاقات وکړي چې الله سره ملاقات کوي نو رب ذوالجلال به ورته کرسی لګولي نو څوک به د نور په کرسی ناست دي څوک د زمرودو څوک د مرجان څوک د یاقوتو دا به ناست دي نو د بره نه پیو باران وشي باران د خوشبویو باران به پیو شي داسې خوشبویه دوی که ته په جنت کې هم نه لیدلې نو رب ذوالجلال به ورسره خپل ملاقات وکړي خپل دیدار به ورته وښیي نو نبی علیه السلام فرمایي چې 1000 کاله په جنت کې خوشحالی تېرې کړي 1000 کاله نو هغه خوشحالي به د الله د یو سکند په دیدار د مخلوق نه هېرې شي دومره خوند دی پکې د الله لیدو کې زمرونو نو حضرت موسی علیه السلام چې د الله خبرې واورېدې نو شوق یې پیدا شو چې خبرې دومره ښایسته دي الله ته څومره ښکلې نو وی رب ارني انظر الیک الله ما ته ځان وښایه درته ګورم یو نظر دی وینم الله
رب العالمین ورته څه وایي وی لن تراني نه مې شي لیدلی نشي لیدلی ته ما طاقت نشته دلته دا طاقت به در کوم فروسته به در کوم دا به جنتیانو لم ورکوم فروسته به ورکوم لن تراني نشي لیدلی ما دی بیا وایي چې نه الله ما ته یو جلک ځان وښایه الله ورته څه وایي وی ښه ده داسې کومه دی غر ته ځان ښیمه که دا غر ټینګ شو نو ټیک ده ته به مې بیا ووینې خو که غر ټینګ نه شو نو ته مې بیا نشي لیدلی نو الله پاک فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا وخر موسی صعقا چې غر ته الله یو جلک خپل دیدار ور وړاندې که نو غر ټوټې ټوټې شو ټوکړې ټوکړې شو علما بعضې لیکي وی دا په مکه مکرمه کې چې کوم غر د جبل نور وی دا د هغې غار یو ټوکړه ده چې راوچته شو دلته پرېوته دلې ولې شو ټوکړې ټوکړې شو موسی علیه السلام بېهوشه پرېوته ها الله غر ته سیم ځان وښو دا سیم نه چې پوره ځان یې ښولی دی غر ته چې کوم ځان الله وښو نو بیا هم په 70,000 پردو کې پټو 70,000 پردې حضرت موسی علیه السلام بیا سترګو کې بل شان حالت و تفسیر در منصور یو خبره لیکلې ده زه بیا تاسو ته ووایم داسې ډېره مضبوطه نه ده خو دې درته ووایم وایي د هغې اثر د موسی علیه السلام په مخ څنګه وشو وایي چې چا به د موسی علیه السلام مخ ته کتل نو پرېوته او مړ کېده به حالانکه موسی علیه السلام هغه جلک ولید چې الله غر ته کوم وښو او حضرت موسی علیه السلام به ډېره موده مخ پټ ساته د خپلې بیبي نه به مخ پټ ساته دا یو اثرات پې وشو وما قدر الله حق قدره دا خدای مخلوق دا الله کائنات نور ته وګوره سپومې ته د انسان ته وګوره څومره ښکلې شکل یې راکړی یو مور و پلار نه پیدا دي د یو رنګ یو شان د بلبل شان د یو خوی یو شان د بلبل شان یو مور ګیره کې لتیوالي دورونه شکلونه کله یو شانی کله شکلونه بدل خوی نه خو خامخا بدل یو نیک سړی یو بد سړی یو نرم خوی یو بد خوی یو نه مسلمان جوړ شي بل نه کافر جوړ شي د یو عمر زیات د بل عمر کم دا د الله نظام قسم په خدای که د شکلونو کمې وسره او ښه درته ده چې په شکلونو یو شانم پیدا کولی شم مرغو ته ګوره ماشو ته ګوره میږو ته ګوره دا هم ښه کې داسې هم کولی شم او داسې هم کولی شم چې شکلونه جدا جدا پیدا کړم او داسې هم کولی شم چې صرف لونه به وي او زوی به ني او داسې هم کولی شم چې زامن به وي او لور به ني او داسې هم کولی شم چې لونه به زیاتې زامن به کمي او داسې هم کولی زامن به زیاتې لونه به کمي او داسې هم کولی شم چې ډېر بچي ورکړم او په یو ساعت یې والم او داسې هم کولی شم چې یو بچي ورکړم او د هغه نه وله بله نسل پیدا کړم کولی شي الله که نه شي کولی سوای دا یاسه به اتفاقی پیدا اتفاقی بچیا چې اتفاقی پیدا کړي د خپل چتم په وګو کې پیدا نشوي دا لاسونه چتم په املا کې پیدا نشو دا سترګې چتم په سټ کې پیدا نشوي دا وګونه چتم په کونډو کې پیدا نشو الله غزاد ته اتفاق نشتا واو میخه او ګډه او چيله جامع نشي چوله پرتوب نشي چوله د حیا د حفاظت لپاره ول خدای لکه پیدا کړی دا انسان له حیا زین خدای کم ځای پیدا کړی کم ځای پیدا کړی چې ستا حیا محفوظي لګنه ډېر او د وجود هغه اندامونه چې هغه ډېر زیات حساس دي لکه هغه نری رګ سپینل کارډ دا تاسو شارب چې وته وایي دا ډېر حساس دی د انسان ژوند دی پې هغې له څونه کلکې کلکې د ملا مهرې ورکړي دي په هډوکو کې دننه چې ده ته نقصان ونه رسي او زړه او اینا دا د انسان هغه اندامونه دي او پړپوس ډېر نازک دي او ډېر قیمتي دي هغې له د پختې غوندې غرونه ورکړي دي چې دا په پښتو کې بند دي چې دې له زور ورنشي الله نظام ته نه بول اتفاقي پیدا شو دلته پوزه پیدا را دلته سترګې پیدا دي او دلته کې جبه پیدا ده دلته دله پیدا کړل ولې دلته پیدا کړل دا ګیلاس راکړه غونډه ته چې اوبه څښې اوبه په ګیلاس کې چې ته کله اوبه څښې وروته د دې فایده درته ښیي بس ګیلاس کې چې ته کله اوبه څښې دقسې اوبه والې
نو داسې ځان ته ونیسئ نو په دې سترګو راته پته ولګي چې لوښی خیرن دی او که دا پاک دی او اوبه خیرنې دي که اوبه پاکې دي دا سترګو سره ما که سترګو دلته فایده ده په دې نورې فایدې هم شته خو دلته هغه ته فایده دا ده چې ما ته بیا دا لوښی ښکاره شي نو چې لوښی خیرن وي نو زه ملکه نیازلي والا ماله پکې دغه راکړه خبره کوم دا واله دا لوښی خیرن دی اوبه خیرنې دي نورې راله راکړه او چې پاکې وي که نه ګوره په سترګو پته ولګېده نو بیا زه داسې لږې راوچتې کړم نو چې راوچتې کړم نو الله پوزه پیدا کړې ده دا پوزه بېله لیبارټري ده دلته ما ته پته ولګي چې د اوبو کې څه بدبویي شته او که پکې نشته اوبه په واحد په دنیا کې هغه شی دی چې نه خپل رنګ لري نه خپل خوند لري نه خپل بوی لري بل رنګ قبلی ار یو چې پکې اچې بل بوی قبلی ار بوی چې پکې اچې بل خوند قبلی ار خوند چې پکې اچې چې نږدې کې نو په پوزه ما ته پته ولګي ګوره چې دا بوی پکې شته که نشته هلکه سپینې خو دي خو بوی دې پکې واله دا لرې کوه پاکې اوبه راواله او که بوی پکې نه نو بیا په ژبه ورنږدې کړمه نو په خوله کې ژبه کې بله لیبارټري پرته ده هلته ما ته پته ولګي چې خوږې دي که ترخې دي نو که ترخې وي نو ټوک ټوک نارې کړم هلکه لرې کړه اوبه ترخې دي نه څکم نورې راواله او که نه ترخې ني نو وردننه یې کړم نو ګوره د انسان د وجود دپاره څو څیزونه دلته خدای کېښودل واوروسم 3 څیزونه شو په سترګو درته رنګ معلوم شي خیرن دی که نه په پوزې بوی معلوم شي چې څښا بوی پکې شته که نشته او په سکه د تېرېدو نه مخکې ژبه ده په ژبه د تېرېدو نه مخکې ده چې ما ته هسې نه که دا ژبه نه وي نو بیا به ما ورلوړې او کیدای شي زهر پکې و بیا به مې څه کول په دې ژبه پته ولګي چې زهر پکې شته او که پکې نشته خیرونو نو که دا خو ژبه د شاته وه نو ځان سره به د هر وخت ماشوم ګرځو بچې ته راشې زما په دې ژبې ته دا ګیلاس ونیسه لږ یو څه کمه چې خوږې دي که ترخې دي او که سترګې دې په دا ست کې وي نو ماشوم له به دې بیا ځان سره به دې بچې ګرځاو چې راشې بچې دا ګیلاس مې دې ست ته ونیسه دې سترګو ته چې ورته وګورم چې سپینې دي او که شنې دي او که پوزه دې په دا خېټه کې وه نو دا شرم به دې ډېر و چې د بوی دپاره به ډېر وخت لمن اوچتول او پوزې ته به دې ګیلاس کېدو دا به دې ډېر شرم وایه که نه اوس د اتفاقي پیدا کېږي که الله پیدا کړي دي الله پیدا کړي خالق الله ده ته خو یو پوټینۍ غوندې دا ماشومان د دې کاغذ نه جز جوړ کړي جزه مونږ چې والو مونږ به د دې کاغذ نه جزونه جوړول او دیکھا به مو ورکړه هغه بره لال او را پرېوت نو ته خو یو راکوټې جز بې لاسو نشې جوړولی دا دونه کائنات هسې بې څه جوړ شو یو پتنګ یو د 10 روپو د 20 روپو یو پتنګ دا خو ته بغیر کاریګره نشې جوړولی دومره اسمانونه بې کاریګره جوړ شو ځمکې ته وګوره او د اسمان ته وګوره اسمان چې الله پیدا کړه الله وي بغیر عمد ترونها ستن پکې شته نشته دومره لوی کائناتو والا اسمان ستن نشته پکې رنګ چې خدای ورکړی ده چې کوټه جوړه کړم چې رنګ ورکړم نو بیا واپسې کال کې رنګ ورکومه د الله دا رنګ نه زړېږي نه زړېږي او بیا او څونه ښکلی دی چې دا باران وشي او د اسمان ته وګورې او د الله د انور ته وګوره څومره په تیزۍ د انور روان دی څومره سپیډ کې روان دی د انور څومره په تیزۍ روان دی او د خپل ځای نه پوټي فرق نشي کولی لږ غوندې معمولي هم نشي لقېدی دا انسان الله پیدا که د مور په ګېډه کې یو ځای کې مې بیان کوم په دې آیت مې بیان وکړ چې وإن کنتم فی ریب من البأس فإنا خلقناکم من تراب الله وایي که ستا په دې کې شکي چې زه به د قبر نه څنګه واپس ساتم نو دې ته سوچ کوه انا خلقناکم من تراب د خاورې نه مې پیدا کړې نو چې تا زه د خاورې نه پیدا کولی شم نو واپس ته نشم جمدی کولی ثم من نطفة بیا د نطفې نه ثم من علقة دا نطفې نه بیا د وینې ټوټه جوړه شي ثم من مضغة بیا ته د غوښې ټوټه جوړه شي 40 ورځې نبي علیه السلام فرمایي د وینې نطفه ده بیا 40 ورځې بیا علقه 40 ورځې نطفه ده 40 ورځې علقه ده 40 ورځې د غوښې ټوکړه ده مخلقة و غیر مخلقه نو بعضې ضایع شي او بعضې کې الله 120 دن شپږ شلې ورځې پس سا ور واچوي نو چې شا پکې ور واچوي نو بیا د الله په نظام د مور په ګېډه کې وي
لنبين لكم ونقر في الارحام ما نشاء الى اجل مسمى. الله وی دام زما خوښه ده چې د مور په ګیره کې 4 میاشتې ساتم، 5 ساتم، 6 ساتم، 9 ساتم، 8 ساتم، 9 ساتم، 10 ساتم. هلته ولا رب العالمین خپل رزق ورکوي، بندوبست یې ولا کړی. ثم نخرجکم طفلا، نو بیا د مور نه د ماشوم په شکل کې بار راوباسه. په څومره لوی تکنیک دا ماشوم پیدا کیږي پته راته شته، په څومره لوی انداز. ثم نخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم، ځوان دنه جوړ کم. ومنکم من یتوفى ومنکم من یرد الى ارذل العمر لکي لا يعلم بعد علم شیئا. سو په ځوانۍ کې مړ شي، څوک بوډا شي. نو عقل خو چې بوډا شو تجربه زیاته شوه، نه چې بوډا شو بیا دماغ کار نه کوي، ګړې وړې وایي. دا آیت مې وی مې نبی علیہ السلام وی چې څلوېښت ورځې نطفه ده، 4 ورځې علقه ده او 4 ورځې د غوښې ټوټه ده. او ما وی مې دقه د مور ګیرې ته یو پای پرسېدلی دی، رحم هغې کې دننه پرده ده، فی ظلمات، په تیارو کې دننه تیاره. نو یو سړي بیا هغې د سوالو جواب کو، یو ډاکټر صاحب نو ما باندې سوال وکړ، ما ته وی دا تا چې کومې خبرې وکړې زمونږ د کتاب نه دې وکړې او که د خپل کتاب نه د دیني کتاب نه دې وکړې. ما یې دا ما د دیني کتاب نه وکړې. ګوره نبي السلام داسې فرمایي. بیا ما سره وروستو ناستو، هغه وخت سره پتلي راچولې و، نه ږیره وه نه برېتې. ما ته وی مولانا صاحب ما خدای نه منم، زه د خدای د وجود نه منکر، ما خدای نه منم. اگر چې ځان ته مسلمان وي په ځان مې څوک نه پېژني او خلکو سره بحثونه به یې کول چې خدای نشته. وایي نن ستا په دې بیان ما الله ومنه، نن مې ومنه. نن کومې خبرې چې تا مونږ ته وکړې چې 1400 کاله مخکې رسول الله مبارک دا خبرې کړې دي، نو دا څیزونه مونږ نن په لیبارټرو معلومو، دا څیزونه مونږ په الټراساونډ معلومو، بعضې څیزونه مونږ په ایکس ری معلومو، او بعضې مونږ په اپریشنونه کوو په هغې معلومو، او بعضې په حیواناتو تجربې کوو په هغې معلومو. نو 1400 کاله مخکې خو نبي علیه السلام سره نه الټراساونډ مشین و، نه ورسره ایکس ری پلانټ و، نه لیبارټري وه ورسره، او نه په حیواناتو تجربې کړو، نه اپریشنونه کړي دي. او د دې هر څه نه خبر چې هر څه یې دقه ویلي چې دا مونږ په مشینونو کم معلومو، معلومیږي دا چې هغه سره یو ذات داسې شته چې هغه ذات د دقه دننه حالاتو نه خبردار دی او هغه خبر کړی دی. غاټ پروفیسر دی، نوم یې درته اوس نه علم، لکه مې مخکې یو ټکي وی، دومره غټه ګیرې ده، نیم عمر په تبلیغ کې او نیم عمر خلک په کلینیکونو کې ګوري. الله ذات په ملا څوک نه مني. دقه ماشوم ته په یو پایپ د مور په ګیډه کې په یو پایپ باندې خوراک ور روان دی، او څنګه ور روان دی د مارونو دغه خوراک چې ورځي دا خو هسې مونږ ته وینه ښکاري، لیکن دې کې په لکونو نه په کروڑونو اجزا دي. هغه هلته خدای بیلی، هلته بیلی هډوکې د یو شي نه جوړېږي، هډوکې سرمن د بل شي نه جوړېږي، غوښه د بل شي نه جوړېږي، غوښې ته د نورو خوراکونو ضرورت دی. ګرده، اینه، په سر ویښته د دې ماشوم جوړېږي که نه جوړېږي؟ دا خو پرزې نه دي چې پر اواز یې غېږته په پیچکس دې کس کړه، یو پرزه یو ځای کې او بل ځای کې او بل ځای کې. دغه وینه کې دا ټول اجزا روان دي. سرمن چې د کوم شي نه جوړېږي سرمن له روان دي، غوښه کې د څه نه جوړېږي هلته روان دي، غوښه ترې جوړېږي. اینه چې د کوم شي نه جوړېږي هغه اینې له روان دي، هلته اینه جوړېږي. نوکان چې د کوم شي نه جوړېږي هغه هلته روان دي، نوک ته جوړېږي. هډوکي د بل شي نه جوړېږي هغه روان دي، هډوکي له ځي. هډوکي کې دننه نلۍ دی، هغې له خپل شی روان دی. په سر یې ویښتې دي، هغې له خپل شی روان دی. او اشتیا وایي هره پرده په خپل ځای کې جوړېږي که بې ځایه جوړېږي. رګونو ته یې بیا وګوره، الله رګونو ته یې وګوره، رګونو نه علاوه وازګې ته یې وګوره، کولمو ته یې وګوره، سترګو ته یې وګوره، د سترګو تورو ته یې وګوره، سپینو ته یې وګوره، دې رنګونو ته یې وګوره. دننه د الله نظام یو شیپ د دې وینې نه جدا کېږي، یو شی ته جوړېږي. دا خشته ماشوم خدای پاک پیدا کړي. رښتیا وایي د الله دې قدرتونو طاقتونو ته زموږ عقل کار کوي ورسېږي؟ نه. نو دقه ټکي له به راځو چې ما قدر الله حق قدره، د الله کې څومره عظمت او شان دی، په هغه شان او عظمت مونږ الله نه دی پېژندلی.
نه دی پیژندلی رب العالمین. الله خو دلته کافر یادوي، د کافرو نه ګیله کوي، خو په حقیقت کې کافرو خو دومره نه دی پیژندلی چې شته که نشته، شریک ولا شته هغې هغه کوي. خو مونږ هم د خدای چې کوم قدرت دی په هغه قدرت سوچ نه دی کړی، په هغه قدرت مونږ د رب العالمین فکر نه دی کړی. دغه خشته ماشوم اکسیجن ورته روان دی، هغه اکسیجن په کاربن ډای اکساید ګیس کې کنورټ کېږي، دننه بدلېږي، اته واپس راوځي. خدای یو عجیبه نظام. نره میاشتې ماشوم دننه د مور ګېډه کې دی، نه جاړي نه خاندي نه متیازې کوي. چې د مور د ګېډې نه بار ووت نو بیا جلان شروع کړي، متیازې شروع کړي. که په نهه میاشتې کې پیدا شو، که په نهه نیمې او په لسو کې چې راوت تر څو راوتیني، که موده پې واوړي هم چې راوتیني بار دی به جاړي نه، د مدې متیازې کوي. عقل خو دا وایي چې نهونه پې موده ور واوړېده نو زه دا متیازې خو دننه شروع کړي، ته یې مې پوره دی، دا جلا خو یې دننه شروع کړي که نه نه. او مخصوص ټمپریچر ورته خدای برابروي د ماشوم دپاره، که ډېرې یخني پې راشي بیا مري، او که ډېرې ګرمي پې راشي بیا مري. اگر ټمپریچر خدای پوره کوي. اوړي کې په سخته ګرمۍ کې هم دا نشته چې د زنانه ته اے سی ولګوه، ګورې دننه به په ماشوم ګرمي زیاته شي او مړ به شي. او په سخت ژمي کې هم دا نشته چې د ښځې ته هیټر ولګوه، ګورې ماشوم باندې به یخني زیاته شي، ګرمي به کمه شي، ماشوم به مړ شي. که سخته یخني واورې او ګلی دي او که اول په شکال دی، ماشوم له به هغه د مور ګېډې رحم ته خامخا الله د هغې مناسب ګرمي او یخني وررسوي. دا کار څوک کوي؟ جواب را کوي الله رب العالمین. دا الله ډېر لوی عظمت دی. د یو ساعت سره چې غواړي تاسو دنیا به روانه کي، قیامت به راشي، اذا السماء انفطرت، را به ختم شي، دریابونه به دې لوخله شي، لوخله ختم، دا غرونه به دې داسې شي کالعهن المنفوش، لکه ولی چې الوزي، دا به ختم شي. د انور او سپومې به ډکړې ډکړې به شي، دا ځمکه به ختمه شي، ټوټې ټوټې به شي. دا د الله پاک کالیږي پې نه الله. انما قولنا لامر اذا نقول له كن فیکون. الله وایي زما خبره چې زه یم شنو کېږي به، دی نو پکې نه. دا د الله ډېر لوی قدرت دی. بله شپه خو بیا زلزله ولید که نه، دا را روانې دي که نه. یوې 150 میل لاندې وه، بل ځل څومره لرې وه؟ 300 میل لاندې وه. یو دقه یې ورکېس بني، یو چق یې ورکېس بني. او که ستا دې زوی له یو چق ورکړه نو سهار به د شپې پاسې نو د شپې اوده کېږي نو اوده به یو ساعت کې را پاسې مړ به پروت وي. بابا خو نه پاسي، ته ولقوه، ها ولقوه. وی بابا خو مې مړه دی، هلکه شوي دي داسې ګنلې شوي. خیر نو ګورې زمونږ د هر څه د الله په قبضې قدرت او د الله ډېر لوی طاقت او قدرت دی. مونږ به الله په دې پېژنو. زمونږ عقل خو نور کار نه کوي. نبي علیه السلام مبارک چې به کله پېشمني پاسېدې ستورو اسمانونو ته به یې کتل او دې انور ته نو څه به یې وې؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب. د انور ورځ نیمه چې بدلېږي را بدلېږي، او د انور او سپومې او د کائنات دا د عقلمندو دپاره د خدای د قدرت غټې غټې نښې دي. مونږ به په دقې پېژنو، په دې به پېژنو. نو کافرو ته الله یو ګیله کوي، وما قدر الله حق قدره. کافرانو تاسو د الله د خپل شان مطابق نه دی پېژندل. تاسو خو به د مخلوق ګمان کوئ چې مخلوق ښځه غواړي نو خدای له هم ښځه شته، مخلوق لونه غواړي نو خدای له هم لونه شته، مخلوق بچي غواړي نو خدای له هم بچي شته، مخلوق ناجوړه کېږي نو خدای هم ناجوړه کېږي، مخلوق فاني کېږي نو خدای هم فاني کېږي، مخلوق کله عجزه شي نو خدای نه نه نه. والارض جميعا قبضته يوم القيامه. وی د قیامت پر ورځ به ځمکه په دقه لاس کې نیولي. والسماوات مطویات بیمینه. او په دقه لاس کې به د واسمانونه راغون کړي به. سبحانه وتعالى عما يشركون. الله د هر عیب نه پاک دی. ګورې هېڅ عیب پکې نشته. الله د مخلوق په شان نه دی، نه ښځې ته محتاج، نه خواهش ته محتاج، نه بچي ته محتاج، نه دوی ته محتاج، نه انسان ته محتاج، نه خوب ته محتاج، نه ستړي کېږي، نه اوږې کېږي، نه پې لوږه راځي، او نه الله له خوب راځي، او نه چاته حاجت شته دی. سبحانه د هر عیب نه پاک. وتعالی عما یشرکون. دا مشرکان چې کوم څیزونه الله سره شریکوي، دا نو مونږ د الله عظمت، د الله عظمت به په څنګه کوو؟ مونږ به الله 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 اکبر به وایو، مونږ به سبحان الله وایو، مونږ به الحمدلله وایو.
من بلا اله الا الله وایو، من بلا حول ولا قوة الا بالله وایو. دا الله د عظمت کلمات دي. دا بوایې ها دا ځان له مقرر کې لا اله الا الله کې د عبادت لایق به د الله د ذات نه بل څوک نشته. عبادت به هغه ذات ته کې چې هغه دقه عظمت لري، بل څوک دونه عظمت نه لري. سبحان الله به وایې چې الله د هر عیب نه پاک دی. الحمدلله به وایې چې څومره ښکلي صفتونه دي ټول د الله دي. الله اکبر به وایې چې الله لوی دی. لا حول ولا قوة الا بالله به وایې. دا ټول خشته خشته الله علمان ښکلې ښکلې معنی لري. لا اله الا الله وحده لا شریک له، الله یو دی شریک نه لري. له الملک بادشاهی الله لرا، وله الحمد صفتونه هم د الله دي. وهو یحیی و یمیت جمدي کولم الله کوي، مړه کولم الله کوي. وهو على كل شیء قدیر پاس چیز باندې طاقت لري. دا الفاظ لږ د خپلو خپلو جماعتونو د علماو د امامانو نه لږ یاد کړئ ښه، او لږه معنی هم ته یاده کړئ. موږ صرف جومات ته بس مانځله لاړ شو منډه ترې وو، د دې علماو نه موږ څه فایده وانغېسته. جومات درته داسې ښکاري لکه سړی چې شاتو لکه سړی چې د سرو مچو په کبین باندې ناست دی، منډې ترلې ته وایي. او جومات داسې سړي ته ښکاري لکه چې بس دا یو د بیګار ځای دی. حاجي تانا ته خو هم ته منډه وې جبري. نو حاصل د خبرې دا دي زمارون چې د علماو نه فایدې والی. دا ما چې کوم تسبیحات درته وښول دا تسبیحات لږ زده کړئ، تاسو له به انشاءالله ټولو له درځي، او د دې په معنا د خپلو خپلو علماو نه ځان پوه کړئ او دا وایه چې الله پې خوشحاله شي. قسم دې مونږ الله ډېر خفه کړی دی. حضرت انس رضی الله عنه د پیغمبر علیه السلام 10 کاله خدمت کړی دی. یو ځل حضور پاک او فرمایل وی یو ماشوم کوي چې زما خدمت وکړي. ماشومان کور ته هم دننه دي، کور سودا مودا یا څه ضروریات یې هغې له منډه وی. د دې حضرت انس د مور نوم ام سلیم، او د حضرت انس پلار چې کله وفات شو نو بیا دا ام سلیم ابو طلحه رضی الله عنه په نکاح واغشته. نو ابو طلحه د حضرت انس پلندرو. هغه ابو طلحه لاړو خپلې بیبي ته وویې ام سلیم ته، وی ام سلیم نبی علیه السلام د خدمت دپاره یو هوښیار ماشوم غواړي. دا انس هوښیار دی، نو که دې خوښوي نو پیغمبر علیه السلام ته ونه بخو چې د هغه خدمت وکړي. هغې وی دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده. نو دا انس یې راوسته او نبي علیه السلام له یې ورکړ. وی دا الله رسوله دی به ستا خدمت کوي. نو د پیغمبر علیه السلام 10 کاله د خدمت وکړه. کور کې دننه به ورسره و، بار به ورسره و، په سفرونو کې به ورسره و. نو ده د نبي علیه السلام نه ډېرې خبرې یادې کړې دي، ډېر لوی احادیث. یو په هغې احادیثو کې دا حدیث دی چې نبي علیه السلام فرمایي ثلاث من کن فیه، 3 صفتونه دي چې دا په چا کې رالل وجد حلاوة الایمان، ده کې به د ایمان خوږوالی راشي، د ایمان خوږوالی به دې محسوس کړي. اوس ایمان خو څه سیو نه دی چې هغې کې خوږوالی دی، ګوله نه ده، کجوره نه ده، خوږ شی نه دی. د ایمان تعلق د انسان د روح سره دی، د انسان د باطن سره دی. آثار یې په ظاهر باندې پریوزي، په بدن، په لاسونو، په خپو باندې، او ډایرکټ تعلق د ایمان د قلب، د زړه او د باطن سره دی، او د انسان د روح سره د ایمان تعلق دی. نو لکه څنګه چې بدن په بعضې خوراکونو باندې خوشحالیږي او هغه خوراک د بدن دپاره خوږي، خلک ورته خوږ شی وایي، خوږ. بعضې شی دغه ني ګوله چیني پکې ني او خلک ورته خوږ وایي، لکه اوبه د کوي، لکه خوږې اوبه دي د دې کوي، حالانکې نه پکې ګوله شته نه پکې چیني شته. خو بعضې اوبه ترخې وي، مالګېجرې وي، دې سره د هغې نه فرق راغی. کوم شی چې د انسان په بدن ښه لګي او د انسان بدن ورته خوشحالېږي، نو هغې ته موږ خوږ وایو. خوب لکه دا خوب د پېشمني وخت کې ډېر خوږ لګي، نو خوب خو څوک په خوله کې نه منډي چې لکه دا د ګلې په شان خوند دی یا د کجورې په شانتې خوند دی. معنا دا چې ډېر لذیذ دی
او د انسان وجود پې ډېر زیات خوشحالېږي. دقرنګې نبي علیه السلام فرمایي دا 3 څیزونه دي، دا 3 څیزونه چې په چا کې رالل نو د ایمان به ورته خوږ ښکاري. خوږ څه معنا؟ دی به په ایمان خوشحاله وي. خوږ څه معنا؟ د ایمان هغه حلاوت. زمونږ بعضې علماو ته استلذاذ د طاعات وی، دته به دا طاعت او تابعداري او دا نیکي داسې خشته ښکلې ښکاري لکه یو انسان ته چې مزېدار ده روجې میاشتې او الپه شکال میاشتې او د روجه ماتې وي او بشیرجان ته د شاتو او د نیمبو خشته مزېدار یو جام مخې ته کېښوده. بیا ته تپوس مه کوه د بشیرجان نه چې بشیرجانه موږ له به پکې یو بوټ پرېږدی او که نه به پرېږدی. بیا تماشه کوه چې څه چل ورسره دی کوي. دا 3 صفتونه چې په چا کې وي نو دته به طاعات، عبادت، منځ، روجه او 10 حج دا به ورته داسې ښکاري لکه یو روجه ماتي وخت کې چې په کولي کې روجهدار ته خشته شربت مزېدار ښکاري. دی به پې خوشحاله وي، دی به پې سکون محسوس کړي. هغه 3 څیزونه څه دي؟ لومبې دا دی: من کان الله ورسوله احب الیه مما سواهما، چې الله او رسول دته د ټول ما سوا نه زیات محبوبي. مونږ د پیغمبر علیه السلام سیرت بیانو. څه دپاره یې بیانو؟ دې دپاره بیانو چې د حضور پاک عظمت مونږ ته معلوم شي، چې مونږ ته دا پته ولګي چې نبی علیه السلام صحابو سره څومره ښېګړې کړي دي او د پیغمبر علیه السلام امت باندې څومره احسانات دي او د پیغمبر علیه السلام د امت ته ښېګړې دپاره څومره تکلیفات برداشت کړي دي او څومره سفرونه یې کړي دي او څومره جهادونه یې کړي دي او څومره اخلاص او ښېګړې کړي دي امت سره. نو زمونږ به د پیغمبر علیه السلام سره مینه به پیدا شي. د دې سیرت مقصد ربیع الاول میاشت کې، په بله میاشت کې، په بله میاشت کې، په بله میاشت کې، خو عموما دا د پیغمبر علیه السلام د پیدایش میاشت ده. نو دې کې خلک د سیرت بیان وکړي، دې دپاره چې د پیدایش میاشت خلکو ته د نبي علیه السلام مبارک شخصیت او د هغې ذات را حاضر شي او مستحضر شي. په دې بنا بیان کوي نو چې موږ ته پته ولګي چې د حضور پاک د نیکه څومره لوی شخصیت و، د نیکه پلار یې څومره لوی شخصیت و، والد محترم یې څنګه سړی او دی په خپله چې د والدې محترمې نه پیدا شو نو په کم کیفیت پیدا شوی دی. دې دپاره موږ بیانو، علما بیانوي چې د خلکو په زړه کې مینه محبت پیدا شي. بیبي آمنه د نبی علیه السلام مبارک مور بیبي وه او د والد محترم نوم یې عبدالله و. یاد به تاسو ته انشاءالله که مور نوم یې آمنه ده، بنو زهره یو قبیله د هغې سره تعلق لري او د والد محترم نوم یې عبدالله دی او د نیکه نوم یې څه دی؟ عبدالمطلب او د نیکه د پلار نوم یې څه دی؟ هاشم. هاشم دی د نیکه د پلار نوم دی. په دې وجه پیغمبر علیه السلام او د هغه قوم ته بنو هاشم وایي. دا هاشم ډېر هوښیار سړی دی، په مختلفو علاقو وګرځېد او چکر یې ووالی، غلاګانې به کېدې او ډاکې به کېدې، قافله به صحیح خپل ځای ته نه شوه رسېدی، خپل مقام ته قافله صحیح رسېدی نه شوه، نو لارې بندې شوې وې. نو هاشم لاړ او حالانکې دی هلک دی په هلکانه کې، نو د قومونو په منځ کې روابط پیدا کړل. دا سفارتي نظام د جوړ کړ. د به مثلا بل کلي ته ووایي چې هلکه ستاسو دا حد دی او زمونږ د کلي دا حد دی او د فلانکي د کلي دا حد دی. دې حدوداتو کې قافله لوټ شوه نو چې د کم کلي حد یې ابې ذمواري خپل علاقه ساتئ. بس تا ځان نه خبره شوه. ورځو تورنځو دغه حد دی، پل مثلا پل نه دې خوا قافله لوټ شوه تورنځوال به ذمواري، او که د پل نه هرې غاړه لوټ شوه نو عثمانزوال به ذمواري. عثمانزو د رضلو فاصله مثلا مدرسه ده دارالعلوم نعمانیه، که دې خوا لوټ شوه عثمانزوال به ذمواري، که اخوا لوټ شوه رضوال به ذمواري. دا یو مثال مې درله در. دقرنګې د قبایلي علاقې وې دې وغورځېدو، خلک خوشحاله شو، قافلو سفر شروع کړ، د شپې به هم تل د ورځې به هم تل، ځکه هر چا به خپل علاقه څوکۍ کوله. دې مدینې منورې ته لاړ او ډېر مهمان نواز و، ډېر انتهایي. چې مدینې منورې ته لاړ نو هلته کې یو جنۍ خوښه شوه، د هغې جنۍ نوم سلما و.
هغه جینۍ سره یې واده وکړو. هغوی ډېر په خوشحالۍ او په فخر ولا دا جینۍ ورکړه. اتفاق دا و چې واده یې وکړو، یو بچی ته پیدا شو. هغه بچي په دې سر کې سپین ویښتو پیدایشي، نو هغه له شیبه نوم کېښود او دا هاشم وفات شو. چې دا هاشم وفات شو، هغه سلما سره دا شیبه اوسېده. د مکې مکرمې یو کس تللی و مدینې منورې ته، نو هلته هلکانو دا واړه هلکان چې و هغې غشي ویشتل، د غشو د ویشتو ټریننګ یې کو. نیزهبازۍ ټریننګونه به یې خلکو کول، لکه اوس په ټوپک باندې خلک شیش برابري، نو په غشو شیش برابرو. دا شیبه د دې هاشم د پیغمبر علیه السلام د نیکه د پلار چې کوم زوی دی، دا د پیغمبر هم نیکه ګرځي. دا شیبه دی په دې ټولو هلکانو کې خشته خوبصورته و، لکه د پلار په شان د هاشم په شان ډېر خوبصورته او ډېر جاذب نظر و چې چا به کتل نو بس د خلکو به خوښېده. نو ده چې به غشي ویشته، د نورو خلکو غشي به خطا کېده، د غشي به نه خطا کېده. یو غشي به ویشت، شیش به ځای به نښه به ویشته، بل غشي به واغشت، نښه به ویشته، بل غشي. نو دا د مکې دا هلک حیران دی چې دا خو ډېر ښایسته هلک دی او حسن یې داسې دی چې سړی وایي چې زما ورته کتلې او قد و قامت باندې هم ډېر مزېدار دی او ګوره دومره شیشناک دی چې یو غشی خطا نه ځي. نو چې دې شیبه دا غشي وویشتل، نو بیا شعرونه شروع کړل. په هغه شعرونو کې وایي زه قریشي یم او زه زما پلار کې و هاشم بهادر و او زم د بهادرۍ چل زده کوم او زما غشي خطا نه دي او دا به وایي چې زه قریشي. دا د قریشو د مکې سړي دا شعرونه واورېدل، ورنږدې شو. برفرداره ته قریشي؟ او وایي زه خو هم قریشي یم. دلته څه کې؟ وایي دا خو زما پلار و هاشم او دلته کې او ته د هاشم زوی او دلته یې واده کړی دی. اوس چا سره؟ اوس مور سره. دې چې لال کور ته ورسېده، نو د پیغمبر علیه السلام چې کوم خاندان هغوی ته وویل چې تا خو شرمېږې نه، ښایسته ښکلې بچې ستاسو، خوبصورته جاذب نظر چې سړی وي ما ورته کتې او د غشو د ویشتو زبردست مهارت لري او شاعر شعر و شاعري کې ډېره ښایسته مزېداره. ستاسو نه مدینه کې مور سره پروت دی، مور سره به یې که پلار سره به یې؟ تاسو شرمېږئ نه؟ ډوډۍ وله نه شوی ورکولی. د قریشو یو بهادر هلک په مدینه کې اوسېږي مور سره خو څوک نه اوسي، تره سره به اوسېږي، بل سره به اوسېږي، خو خپل قوم سره به اوسېږي. دا هلک ولې ضایع کوې؟ مطلب د دې هاشم ورور و. مطلب چې دا خبرې واورېدې، هغې باس نوره مه ملامته کوه، بس دقه دې لاړه خپل واره راولم. لال مدینې منورې ته او مدینه منوره کې د هغه خپل لور هاشم خاندان داغون کو او هغې ته وایي چې مونږ ته خلکو پیغور راکړه. دا خو ټیک ده چې مور یې دلته ده، خو دا هلک خو زمونږ ورواره دی، دا خو د هاشم زوی دی، نسب کو پلار پتې دي، مهرباني وکړئ دا هلک راله راکړئ. هغې ته هم خلکو مور ته وله خلکو ووایي چې ته خفه کېږه ما، تا نه دا بچې به ضایع شي. او دې هلک کې کمالات دي، کمالات. ده هوښیار دی، قابل دی، خشته دی، صحت ناروغ دی، غشو ویشتو کې مهارت لري. دې تللی ورکړه چې بویږي. دې ځان سره په اوښ سور کو مکې مکرمې ته یې راوست. چې څنګه یې راوسته نو خلکو وی مطلب برایې راوستی دی، چاته خو پته نه لګېده چې دا هغه هلک دی. نو دې شیبه ته عبدالمطلب د مطلب مرایې په دې نوم دی مشهور شو. عبدالمطلب، مطلب یې ترو، د مطلب مرایې هغه خپل نوم شیبه د خلکو هیر شو او په عبدالمطلب باندې مشهور شو. الله ورسره عزت ورکړه. ګوره د حضور پاک د پیدایش نه مخکې د هغې عزت ته ګوره، د هاشم عزت ته وګوره، دنیا کې مشهور. او د عبدالمطلب یتیم عزت ته ګوره، یتیم و یتیم پلار یې مړ دی، د هغې عزت ته ګوره. خوب یې ولیده مکه کې اوبه ډېرې زیاتې نایابې وې. یو څو کویان پکې و، هغې کې مالګېجنې اوبه وې، خلکو به یې ښودې، مالګې به یې تېستلې او هغه اوبه به یې استعمالولې، نور اوبه پکې نه وې. د زمزم کوی بند شوی و، مکمل بند. دا یو لویه اوږده واقعه ده، ما بل ځای کې کړې ده. جرهم قبیله چې تله جګړه پکې وشوه، زمزم یې بلکل بند کړه. د خوب ولیده، چا ورته ویل دلته کې زمزم کوی دی، هغه کولاو کا کم ځای دی، په خوب کې ورته ځای وښه. خیر قصه اوږده ده، پوره درته نه کوم. ما مخکې کلیم ده د ځان سره کوداله راواغېسته، سسکور او سامان او دا ځای کې نه و. خلکو یې دا پاګل دی، لیونی دی. دلته کوي کم دی، شاړه ځمکه کنې
او دا خو غریزه علاقه ده دلته کوي خو په سلګونو سوونو ګزونو کې مو بنشته دا ته څه کوې هغه وی بس ما ته خوب یو ځل نه دوه ځله نه څو ځله خوب مې ولیده زه کنو یو کاڼی پکې راووته خو چې کاڼی څنګه لاندې نه ترې اوبه راخوټ کېدل شروع شو اوبه را پیدا شو د زمزم چینه هغه غیبه هغه خدای بعض خلکو فیصله وکړه ویره د اختیار به د دې او د دې سره سره د بیت الله مجاوري او د بیت الله خدمت دم د ته وسپارلی شو او د دې سره د حاجیانو خدمت هم ورته وسپارلی شو په مکه کې ځلنده ستوري شو ځلنده ستوري زامن ولا خدای ورکول شروع کړل نو د یو منښته وکړه وی الله که ماله دې لس بچي راکړل نو یو بچی به ستا په نوم حلالو ذبحه کوم به دا یو رواج لس زامن ولا خدای ورکړل د مختلفو ښځو نه چې لس زامن یې کله پیدا شو د وی دې کې اوس یو حلالو نو چا به وی دا دی حلال کو دا خلکو وی خدای اوس دې کې څوک هم نو قراندازي یې وکړه نو قراندازي پکې د عبدالله په سر راوخت د نبي علیه السلام د والد محترم نو دې ښه شته و دې ښکلې او دې د پلار د مور نه یو و نور وړه د مور نه به څوک دو څوک به درې و دې یو نو خویندې رالې او پخپو کې پلار ته په لوغړېدو شوې ای بابا زمونږ دا ضرور به ذبحه کوه بل حلال کا خلکو ته وی عبدالمطلب داسې وکړه چې دا هلک زمونږ هم نه لیکېږي او چې قوره به یې چولې د عبدالله په سر به راوته دې زمونږ هم نه لیکېږي ده په دې یو اوښ حلال کا وی نه داسې خو نه کوم یو اوښ یو طرف ته که عبدالله بل خوا که بیا د عبدالله په سر راووته بیا دو خان کل بیا پې قوره وویله پچا بیا د عبدالله په سر راووته یو یې زیاته لس شو خان بیا چې پچا والا بیا د عبدالله په سر راووته بیا اوښان شل کړل بیا چې پچا والا بیا د عبدالله په سر راووته لس بیا زیاتول اوښان سلو ته ورسېدل چې سلو ته ورسېدل نو یو خوا سلو خان بل خوا عبدالله نو چې پچې وواله نو په سلو خان وخته هغه سلو خان یې لال کړل عبدالله خدای بچ کړ د یو مقام کې نبي علیه السلام ولاړ دی د یو باندیسي سړی و هغه پیغمبر علیه السلام له آواز ورکړ وی ابن الذبیحین د دوو هغې کسانو بچیه چې هغوی د خدای په نوم د حلالېدو قرباني شوې ده ستا پلاران هغه دي چې د خدای په نوم د هغې د حلالېدو منښته شوې ده نو حضور پاک ډېر زیات مسکی شو او په دې خبره ډېر زیات خوشحاله شو وی واقعي دا خبره ټیک ده نو د هغې دوو بچی یم یو نیکه مې حضرت اسماعیل علیه السلام و هغه هم ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه چې زه به حلالوم نو خدای بچ کړه او د هغه په دې د جنت ګډ حلال شو او بل پلار مې عبدالله چې زما نیکه منښته کړې وه او قره د ده په سر راختلې وه خدای بچ کړه او سلو خان د هغه په سر کې حلال شو نو واقعي زه د هغې دوو کسو بچی یم چې د خدای په نوم د هغې د حلالولو نظر او منښته شوې ده په دې به فخر کو نبي علیه السلام هغې عبدالله په لاره تېرېږي یو جینۍ وه یو بدکاره خو نه وه خیر خو د عبدالله ولیده نو ده ته یې وی ودرېږه عبدالله وی داسې وکړه چې ما سره واده وکړه نکاح را سره وکړه هغې ده ورته وی چې د نکاح خو دا طریقه نه ده خو به زه خپل رشته دارانو سره پلار سره ورورو سره صلاح به کوم وی ښه چې نکاح نه کوې نو بیا ما سره رانږدې شه هغه وی د شریف قوم سړی زناکاری نه کوي او دا حقیقت دی نه عبدالمطلب نه عبدالله نه هاشم دوی بدکاری نه خدای ساتلی دي د شریف قوم سړی پردی لور خور ته د خپلې لور خور په نظر ګوري ښه خفه کېږه مه دې ته لاړ چې لاړو د بیبي آمینې رضی الله تعالی عنها سره هغه د نکاح شوه دا به قانونو چې سړی به د ښځې سره نکاح شو د جاهلیت رواج و نو څو شپې به د ښځې په کور کې د خواښې کره ډېره بیا به رالل خپل کور ته نو دې ورسره څو ورځې ډېره شو نو چې واپس راته نو هغه جینۍ ورته په لاره کې ولاړه وه د عبدالله ته او عبدالله د 18 کالو هلک دی ښایسته دی ښکلی دی جینۍ ورته ولاړه وه عبدالله ورته وایي ګوره تا ته ما نه وایي چې ما ته مه ودرېږه د نکاح خبرې را سره مه کوه او د بدعملۍ خبرې را سره مه کوه هغه جینۍ ورته څه وایي عبدالله اوس مې نه پکار زه خپل کار کوه
دی ورته ودرېد ویله دې خبرې څه مطلب وی ته چې وختي په دې لاره تلې نو چې ستا په تندي کې ما کومه رڼا لیدله د نامنې راښکلې دغه رڼا در کې اوس نشته د سیرت علماو لیکلي کې دا جینۍ کاهنه وه دا کویدا بیا د عبدالله په یو تجارتي سفر کې شام ته روان شو او مدینه منوره کې وفات شو او سیبه بیبي آمنه د هغه د امید کې پاتې شوې وه نو د خاوند د وفات نه پس یعنی د عبدالله د وفات نه پس رب العالمین بیبي آمنې له محمد مصطفی ورکړ صلی الله علیه وسلم بیبي آمنه وی د کومو ښځو چې د حمل په وخت کې په ګیره ماشومي کم تکلیفي وی قسم دې کوم هغه تکلیف محسوسه وه او د پیدایش په وخت کې اتفاق ده چې زمونږ په کور کې تیل نو دیوه نه وه لیکن د پیدایش سره چې ما کومه رڼا ولیدله چې دنیا ورته روښانه شوه دې میاشت کې دې ربیع الاول کې د دواړو جهانو مبارک سردار دنیا ته تشریف راوړی دی مشهور خو 12 د ربیع الاول دی چې په 12 تاریخ دنیا ته تشریف راوړی دی او علماو چې کوم تحقیق کړی دی څوک اتم یادي څوک نهم یادي و راجح دا دی مولانا ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه په سیرت مصطفی کې نهم تاریخ لیکلی دی ما زه به معلومات وکړم چې میاشت د څه شپې ختلې ده خو داسې صحیح معلومات ماته ونه شو او بیا چاته پته شته چې څه په شپه ختلې ده خالي په ورځ یکم ربیع الاول نو که د خالي په ورځ باندې یکم ربیع الاول نو سبا له اتم دی نو د اتوار په ورځ نهم ربیع الاول راځي بچریان داسې وی نو ما معلومات واخیستل خو صحیح معلومات ما ته چا رانکلی شو دې میاشتې نهم تاریخ باندې بنابر قول راجحه رسول الله مبارک دنیا ته تشریف راوړه صحبه د هغې نه پس ماشوموالې څه خپلې مور سره تېر کړل او څه بیبي آمنې سره تېر کړل بیبي حلیمې سره په طایف کې په بنو سعد کې تېر کړل د هغې نه پس په مکه مکرمه کې په ډېر ښایسته نوم به یادېده خلکو ورته امین وي امانتګر خلکو ورته صادق وي رښتونی به ورته وي او نوجواني یې ډېره د عزت او د احترام تېره کړه ځوانۍ کې به خلکو قدر کو عزت او احترام به کو او په 40 کال ورته خدای پاک نبوت او پیغمبري ورکړه زما ورونو ما راته مخکې وي چې د پیغمبر مبارک د پیغمبرۍ چاله خدای پیغمبري ورکوي هغه چاله الله پیغمبري ورکوي الله یعلم حیث یجعل رسالته یو زمیندار هغه ځای کې تخم کري چې ده ته پته چې دا ځمکه دا تخم زرغونی او که دې زمیندار ته پته ولګېدل چې په دې ځمکه کې دا تخم غورځوم دا تخم رانه خوري دا رانه ختمی نو زمیندار بیا تخم په هغه ځمکه نه ضایع کوي ځمکه خشتی خوږی او دې ورته ښه برابرم کي ویلی راوالی ولا نورم ولا ورکی او خیمه دې داره کي اواره م کي هغې نه پس پکې تخم کري چې دا تخم پکې را زرغون شي یو زمیندار د تخم دپاره په ځمکه دا محنت کوي څه دې خیال دی د پیغمبرۍ تخم چې رب العالمین په یو انسان کې غورځوي نو هغه انسان به څنګه انسان وي به داسې وي چې هغه تخم غیب نه کي تخم راوټوکوي حضور پاک له خدای پاک الله یعلم حیث یجعل رسالته الله په دې پوهېږي هغه ځای الله ته معلوم دی چې کوم ځای کې د پیغمبرۍ تخم اچوي د پیغمبرۍ بوټې کوم ځای کې نال کوي هغه ځای رب العالمین ته معلوم دی نو الله پاک او بیا دا کومه پیغمبري وه عامه پیغمبري نه وه دا هغه نبوتو چې د ټولو پیغمبرانو سردار والا نبوت امام الانبیاء والمرسلین دا پیغمبري به هغه چاته ملاویږي چې دی به د ټولو پیغمبرانو د رسولانو سردار وي دا نبوت به هغه چاته ملاویږي چې قیامت پر ورځ نبی علیه السلام فرمایي الانبیاء آدم فمن سواه تحت لواء یوم القیامت ټول پیغمبران آدم علیه السلام نه واله تر د عیسی علیه السلام پورې وي دا ټول به د قیامت پر ورځ زما د جنډې لاندې ولاړ وي من غیر فخر یا ولا فخره زه ګورې وي کبر نه کوم خدای یو حقیقت درته وایم ټول بر انا سید ولد آدم من غیر فخر د ټول بني آدم سردار زیما
وی چې خلق ستړي شي او خلق د سفارش نه انکار وکړي وی د قیامت پر ورځ د الله په دربار کې مقام محمود کې به بیا زه د شفاعت بکو او یوازې د خپل امت نه د ټول انسانیت د ټول پیریانو انسانانو د حساب کتاب دپاره به بیا زه ودرېږم په میدان کې چې خلق مایوسه شي نو یې زه به هغه ځای کې ولاړ یم. نبي علیه السلام فرمایي چې خلق د سفارت نه انکار وکړي وی زه به هغه وخت کې شفیع یم او سفارش به کومه او چې په خلکو کم وخت کې هیبت راشي نو هغه وخت به زه الله ته ولاړ یم او زه به د مخلوق سفارش به کوم. داسې ذات او داسې پیغمبري الله هغه ذات له ورکوي. نبي علیه السلام فرمایي وی زه د آدم علیه السلام نه واخله د بنو هاشم پورې پشت در پشت زما انتخاب الله کړی دی پشت در پشت لکه یو سړی وي په کجورو کې یو کجور اعلی وګوري نو لږه لږه لرکۍ نو یو شل پکې ځان لیکي هغه شل بیا لټۍ لس پکې ځان لیکي هغه لس لټۍ پنځه پکې ځان لیکي او پنځه لټۍ درې پکې جدا کي درې لټۍ دوه پکې جدا کي دوه لټۍ نو یو پکې جدا کي وی په دغه طریقه رب العالمین د آدم علیه السلام په اولاد کې زه منتخب کړو نبوت دپاره. انا خاتم النبیین د ټولو پیغمبرانو اخیری پیغمبر باز او زما امت د ټولو امتونو اخیری امت نه زما د امت نه پس بل امت به راشي نو ما نه پس بل پیغمبر راشي. دې میاشت کې رب العالمین هغه خپل پیغمبر پیدا کړ. د سیرت مقصد څه شو؟ اوس به د نبي علیه السلام سره بینه پیدا شي محبت به پیدا شي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي درې صفتونه چې چا کې وي درې وجد حلاوت الایمان د ایمان په خوند پیشي د ایمان خوږوالی دته به دا عبادتونه خواږه لګي خواږه لومبې سره ان یکون الله ورسوله احب الیه مما سواهما الله او رسول به د ټول هر چا نه زیات محبوب ښکاري. واقعي د ټولو نه زیاته مینه په مخلوق کې الله سره پک د ټولو نه زیاته مینه مخلوق له چا سره پکار ده الله سره ځکه زموږ ژوند الله راکړی زموږ مال الله را کړی دی روغ صحت الله را کړی دی مونږ له بچي الله را کړی دی مونږ له ښکلې شکل سترګې پوزه الله را کړی دی مونږ له انسانیت الله را کړی دی مونږ له مسلماني الله را کړی دی مونږ له قرآن الله را کړی دی او مونږ یې ښکلې مزېدار په خشته شکل اختر تقویم کې الله پیدا کړي یو نو چې دونه احسانات مونږ سره الله کړي دي قسم دی که مونږ د خدای دی یو پوټیني مونږ ورته پوټیني وایو ځکه د خدای نعمتونه څه غټ څه والو نو د خدای هر نعمت وی عظیم نعمت دی د یو ورځ پوټي نعمت شکریه مونږ نشو ادا کولی قطر نشو ادا کولی ورکوټې نعمت خو څه کې معمولي سترګه خو نعمت دی خو د سترګې کې د لږ معمولي دل پیدا شو معمولي تکلیف څومره پیسې په ډاکټرانو لګې په وخت کې د معمولي تکلیف پیدا شو څومره پیسې په داروګانو لګې نو که غون وخت دې خراب شو غون له سترګه دې خرابه شو څومره پیسې به پرې ورکړې ګرده دې خرابه شوه دو دې خراب شو اینه دې خرابه شوه څومره کروڑونه روپۍ پرې بیا مونږ لګا دا د خدای نعمتونه دي نو چې دومره الله مونږ سره احسانات کړي دي د هغې په مقابله کې به مونږ د خپل رب سره مینه محبت په ساتو. دا د حضرت ابراهیم علیه السلام یو مثال دله درکو. حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل ګډې چیرې سره ولید یو خشته هلک و مزېدار ښکلی خوبصورته خوشوه ده هغه هلک راغی او د الله صفت یې شروع کړ په ډېر خشته واضح د الله صفت شروع کړه سبحان ذي الملک والملکوت د دې بادشاه او د هغې بادشاه د ټولو مالک ذات له زه تسبیح شویم د هر عیب نه پاک سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت الله صفت یې شروع کړه د الله صفت یې شروع کړه نو سیبه ابراهیم علیه السلام له خوند ورکړه نو ورنږدې شو چې سړی مسلمان یې که نه دله به خوند ورکوي ورنږدې شو برخورداره زما د الله صفت خو دی ډېر مزېدار خشته ونه که یو ځل بیا راته نه وې بابا وبکم درته خو څه به راکې وی دا نیمې ګړې چیلې ستا شو ځه ما د الله د نوم نه قربان یو ځل راته وکړه او ته بیا خشته اواز سره لګیا دی سبحان ذي الملک والملکوت سبحان ذي العزة والعظمة بیا ورته ابراهیم علیه السلام وی بچې یو ځل بیا ووایه بابا هغه ګډې چیلې خو دې م راته وبخلې نور به راله څه راکې وی دا ګډې چیلې به سرولم غواړي که نه شپونکې به دې شم خو ما ته زما د الله صفت یو ځل بیا په دې ښکلی دې ته مینه وایي مونږ هم خدای سره مینه کوو څه مینه مونږ وکړه رښتیا وایي
هلته بانګ لرې کېږي او دلته تا ته په موبایل باندې رنګ راشي هلته هغې رنګ پسې منډې وې داسې ده که نه ده خدای سره مینه ده خو الله نوم واخیستلی شو الله اکبر دا خدای عظمت بیانېږي دا خدای لویي الله ډېر لوی دی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله د پیغمبر نوم تاسو اوس به پته ولګي چې ستا اشنا سره مینه ده او که خدای رسول سره دې مینه ده نو که تا موبایل وخت کې فورا بند کړو یا هغه سړي ته جواب ورکړه چې مهرباني وکړه بانک ویلې کېږي وروسته ما سره خبرې وکړه نو بیا به دې مینه د خدای د نوم سره وي که نه هغه ملګری خفه کېږي جي اوس هغه به خفه شي هغه خبره ضروري ده جي ضروري خبره ده نو پته ولګېده چې خبره ضروري وه خدای او رسول ضروري نه و که نه هلته اقامت شروع شي دلته تلاوت شروع شي په مانځه کې اقامت شروع شي تاله رنګ راشي زه هغلته لاړ شي څونه موږ سادهګان یو څومره سادهګان تکبیر تحریم افوت شو تکبیر تحریم څومره لوی ثواب لري افوت شو د الله د نوم بې احترامي دې وکړه عزت دې ولا ونه کړه هلته لاړې ملګري سره دې خبرې شروع کړې دلته امام صاحب تلاوت شروع کړو تلاوت د خدای کلام دی هغه د خدای خبرې پاتې شوې ملګري ضروري دی قسم په خدای ملګري څه کوې چې د دنیا ټول مخلوق یو ځای کا د خدای د نوم مقابله په عظمت کې په عزت کې نشي کولی هوښیار سړی هغې ته وایي ملګري به نه خفه کوم خیر دی بد اخلاقي به نه کوم بھائی جان خفه نه شي مانځه نه پس به زه درته ټلیفون وکړم اقامت شروع شو بھائی جان چې خفه نه شي بانګ یې شروع کړو زه به درته خیر دی ټلیفون وکړم بانګ یې شروع کړو د بانګ جواب ورکړه اقامت جواب ورکړه مانځه کې شریک شه الله مخکې د مخلوق وروسته دی چې کله فارغ شي ښه سنت وکړه او د مانځه نه پس خپل ښه تسبیحات او آیت الکرسي دې ووایه هغې نه پس ځان له شو په موبایل کې بیا څه پوښی کوه خپل انداز وپېژنه انداز الله دا هر چا نه مخکې دی الله د خدای ذات دی الله د پلار نه او د رور نه او د ښځې نه او د بچو نه زیات محبوب دقه رنګې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ابراهیم علیه السلام دغه شخصیت دی هغه هلک ورته وایي بابا ګورې چېرې دې مبارک نه وي پکار زه انسان نیم د الله فرشته ما زه یې راولېږلم چې زما دا خلیل وګوره چې د ده په لکې زما څونه مینه پرته ده څونه محبت پروت دی دقه تا سره هم دي د هغې موبایل والا په لکې ور واچئ چې شا به وکړه ورته رنګه لونو کې اچول څوک کوي الله ورته لکې واچي چې وکړه رنګه زه ګورم دا بنده چې دې زما نوم ته غوږېږدي که ستا دا رنګ اوچتئ اخو پیغمبرو نو فرشتې ورسره خبرې کولې مونږ خو امتیان یو بندگان یو نو مونږ سره فرشتې خبرې نه کوي نو چې ته هغه سره د خبرې شروع کړئ الله به خپلو فرشتو ته څه وایي اخو بنده زه دې پرېښودمه بنده زه د سره څه کومه ای بنده ما د سره څه کړي دي څونه ښکلی شکل او روغ صحت مې در کړی دی بچي دې در کړي نو زه دې پرېښوم او اشنا سره دې خبرې شروع کړئ زما اقامت دې پرېښودما نوم او اشنا سره دې خبرې شروع کړئ یو ښځه په لاره روانه او بچي ورسره غېږ کې ماشوم بچی چې ماشوم بچی دې ورسره غېږ کې په د ځنګل کې روانه ده یو شرمخ پې یو هیبت سره چغه واله چې چغه یې څنګه وواله دا غریبه ویرېده بچی دې لاندې پرېوته منډی شرمخ راغی او خوله کې هغه اورنی ولید ماشوم منډی کړه شرمخ وتښتو دې چغې کړه الله ته یا الله د تکلیف وخت کې خو به مونږ ما درته بار بار وي چا ته چغه وو الله ته چغې کړه یا الله مصیبت چې راشي الله ته چغه وه قسم دې الله به دې پکارېږي بل څوک دې نه پکارېږي مو وایم ابن الله خفه دی پیسه لاړه تاوان هم وکړه نه ګورې په دې الله نه خفه کېږي پیسې خو به راځي موځي به هم پیسې کموالی د خدای خفګان نه دی د خدای خفګان په دې راځي چې مونږ نیکي ونه کړو الله په دې خفه کېږي چې مونږ ګناه وکړو الله په دې خبره خفه کېږي چې مونږ خدای ته او د خدای دین ته شا کړو پیسې کمې شوې الله خفه دی نه په دې نه خفه کېږي ځمکه کمه شو په دې خفه دی نه په دې نه خفه کېږي موټر سایکل وجنګېد په دې خفه دی نه په دې نه خفه کېږي په څه خفه کېږي چې مونږ ګناه وکړو په څه خوشحالېږي چې د ګناه نه ځان وساتو په څه خفه کېږي چې مونږ نیکي نه کوو په څه خوشحالېږي چې مونږ نیکي وکړو په دې الله خوشحالېږي صاحب من دې ښځې الله ته چغې کړې یا خدایه خو زما مخکې به زما بچې شرمه چیر پار کوي څه وکړم
یو شاه سوار راغی په یو اصاروي باندې اس باندې او په دې زمري باندې یو هیبتناکه چغه وواله او چې څنګه یې پې چغه وواله زمري ماشوم وغورځو وتښتېد شر وخلا هغه سړی هغه ماشوم راوچت کړ یې ښځې له یې راوړو ترور یا خورې دا ماشوم دی واله او ښځه څونه خوشحاله ته څوک یې خدای راسره خوکه د زمري د خولې د دې نولی راوویسته او ما له دې راکړه څوک یې ته وی د الله فرشته ما انسان نیم اوم اسمان نه رالم چې تا وی الله نو زه هلته ومه عرض سره خوا کې وم اسمان نه پورته ومه الله وی یو کس زما د دغې بندګۍ مدد له لاړ شي دله راورسېدم مدد له راورسېدم او دا ولې دله رالمه دا ځکه چې الله وی چې دې بندګۍ یو ځل ډوډۍ خوړه نولی اوچته کړې وه خولې ته یې اورې وه او دې کې یو سوالګري اواز وکړ خیر راوړی د خدای په نوم د الله نوم خیر راوړی د خدای په نوم دې ښځې وي د ما د الله نوم یې ماته واخېسته بل څه غوښتنه الله دا یو نولی ده نو خولې نه یې واپس راوویسته او سوالګري له یې ورکړه زما د نوم احترام یې کړی دی او خولې نه یې نولی ایستې د سوالګري له یې ورکړې ده نن بدل خلاصوم د شر مخ د خولې نه نولی وباسم ولې واپس ورکړو الله د خپل نوم عزت نه پرېږدي نه پرېږدي نه پرېږدي بدل نه پرېږدي دنیا کې هم ورکوي اخرت کې هم ورکوي الله ما ته وایي بدل ورکوه نو په خپله به څنګه الله بدل پرېږدي او ښه بدل به ورکوي نو د الله د نوم احترام الله سره مینه دا خو اول نمبر شی شو چې موږ به خدای سره مینه کوو موږ خدای سره مینه ونه کړله الله سره مینه به کوو او دویم نمبر مینه به چا سره کوو نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د سیرت مقصد هم دا دی د حضور پاک سره مینه سره چې د هغه تابعداري چې په کوم شي خفه کېږو هغې نه ځان وسات چې که په کوم شي خوشحالېږي چې هغې ته سینه ور مخکې بس دا د پیغمبر علیه السلام مینه محبت دی که یو سړی بار بار وایي چې زما د نبي اسلام سره مینه ده محبت دی مینه ده محبت دی خو زما رونو تابعداري د نبي علیه السلام نه کوي د هغه سنتو ته د عزت په نظر نه ګوري د هغه کردار ته د عزت په نظر نه ګوري رښتیا ووایه دا سړی په دې مینه کې رښتونی دی که دروغجن دی دروغجن دی لیلا و مجنون مجنون نوم قیس و قیس د مجنون نوم قیس و قیس لیلا تکه توره وه خدای ورسره لږ ګولې ته عاشق وم نو دی به راته نو د دې لیلا د کوڅو دا دیوالونه به یې ښکلو دا به یې چاپول مینه دې ته وه زموږ جومات بدي شي د خدای کور څنګه مینه شو خدای سره زموږ عالم بدي شي د څنګه مینه ده د عالم خو تا ته د خدای او د رسول خبرې کوي زموږ حافظ بدي شي د څنګه ستا د خدای سره مینه ده د زړه کې خدای قرآن پروت دی ننوي دی دا چل کوي دا چل کوي نو کوي به ستا ورسره څه دي خدای پیشه او دی پیشه تا ته خو سمه لار ښیي که تا ته خو قرآن اورې که تا ته خو دین ښیي که تا ته خو قرآن ښیي که نه تا ته خو د پیغمبر سنت ښیي که نه دا خو خدای سره کم دی نه مینه شوه سپي به یې ښکلول د لیلا د کوڅې لقد امر على الديار ديار ليلى د لیلا په کوڅو تېرېدمه اقبل ذا الجدار و ذا الجدار نو کله به مې دا دیوال ښکله او کله به مې دا ښکله دیوالونه وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار وی په دې کوڅو دیوالونو عاشق نه یم ډېر علاله نه دي شلولې وراله هغه دیوالونو کې دننه کې څوک ناست یې هغې شلولې دي دې ته مینه محبت وایي صاحب من مجنون لارې او د لیلا د کلي ته مخامخ په ځنګل کې کېناسته چې ځکه دا لیلا چې ته بار راووته او چې د څادر پلو مې وله ولیده یعنې که نور څه نه دا کلي خو به ولو وینم او د ده داسې عجیبه مینه وه هر وخت به په دې غم اخته و نو پلار بوته بیت الله شریف ته وی ته راځه بچې ټوله ورځ جاړې چغې منډې ترړې د دنیا کار د ډوډۍ اوبه نشته په کوڅو کې ته راځه بیت الله ته یې بوته نو د بیت الله په غلاف کې ور دننه کو وی بچې زه یو سوال کوم ته به آمین وی
بابا وایا وی شابه وایا اللهم ارحنی من لیلا و حبها خدای ما د لیلا او د هغه د مینې نه وساتې الله د لیلا او د هغې د مینې نه مې دمه که دې څه وی اللهم من علی بلیلا و حبها خدایا د لیلا او د هغې د مینې احسان را باندې وکړه خبره خو لوړه شوه پلار پې هلته را کېښودې بشیر جانه خدای دې ښه که پیشو یې وکړه وکړه دا سره چې بشیر جان کې دا لوبه نشته پته یې نه لګي خو مونږ ته ښه سړی ښکاري را کېښودې بیت الله تا خدای بې خو بس کوم ځای نه در پیاده مې راوستی چې ته به دلته سوال وکړې چې د هغې بلا نه دې خدای خلاص کړي او ته هلته دې دا سوالونه کوې چې خدای نوره بېله زیاته کړه خدای احسان را باندې وکړه په دې امتحان مینه نوره زیاته شي نو پلار پې را کېښودې نو دې یو دو شعره وویې یا رب لا تسلبني حبها ابدا یا رب لا تسلبني حبها ابدا يرحم الله عبدا قال آمینا خدایا چې د لیلا مینه مانه چتې لر نه کې یا خدای چتې مینه لر نه کې او یا خدایا زما په دې امین کې څوک په دې دوا چې څوک امین وی خدای په هغه هم رحم وکړي مطلب یې دا چې بابا زما په دې دوا امین ووایه چې خدای د باندې رحم وکړي په تا به خدای رحم وکړي زما د مظلوم په دې امین په دعا امین ووایه لیونی نو هلته دیره شو چې دیره شو چې ته یو مجازي سړی لیلا ته چا وی چې پاګل خو هغه دته په ځنګل کې دیره دی ښه لیونی وی ښه وی زه یو جام پیولی یو څه دې خوري څه څکې هېڅ هم نشته وی دا ولې یو څه هغه وینځه لاړه جام پیوله ورکړ دا کوم ځای وی دا لیلا راکړي دي او زه یم چې څومره چورلکونه به یې ورته ویلي څونه ګډا به یې ورته کړي وی سیوه چې سپی وله ښکلی او دیوال وله ښکلی نو کوم پی چې د لیلا په لاس لشلې شوي دی به څونه د هغه خوښ و څونه به ورته غریب خوشحاله شوي خو څونه په ګوټ ګوټ به یې څکلي چېرته یو ظالم په پی چې ولیدل راغې دې خوا ورته کېناست چې خبره خو د پیو ده ورخ یې ونیوه ورخ دې خوا کېناسته سر چې وینځې پی وړل دا بل زاش مجنون یم پی راوړه د لیلا د کور هغه وینځه به چې هغه بل خو لرې ناستې دا نږدې دی دوه عاشقان دلی ورکوه پی به دې بل سکره خوار دغسې پاتې شو دې واده پی ووال ټول څو ورځې پس لیلا هغه ویندې ته وایي وی څنګه هغه مجنون له پی وړې راوسید ولم وله یاره بلا پی وڅکله نن پی مې وړه نن دا جام تش یوسه ورته وایي چې لیلا دغه غواړي وینه غواړي نو چې دا چا پیس کړي وه مجازي هغه له جام یې وړه وی دا جام وی پی راوړه پی تا خو نن تش جام راوړه وی نن لیلا وینه غواړي په دا پیو کې په دا جام کې او دې لرې شه وینه سیته باندې ورته لاس راح کړه دا بچانګیا وږې ده وږې پی راوړه پی ورته بیا وایي لیلا وینه غواړي لرې شه وینه څه کې پی راوړه شبه ناوخته کې وږې ما لیلا وینه غواړي وی وینې والا پاګل هغه شاته ناست دی دا اشنا مې پیو والا دی پی راوړه چې هغه له جام یوړه که نه پی خو ټول دې ظالم واړي ټول څو شتو ورځې خو خېټه ده ډکه کړې وه هغه خو الوبې او جام څکلی بیا خو دغسې پاتې دی چې هغه له څنګه جام لاړ وی څنګه لیلا جام خو دې راوړو او وینه غواړي د یو اندام نه یې وله وینه وویسته که د دې مخ یې په کار ودرېږه د دې ښي مخ یې ورېږه دې نه د دې لاس یې دې نه وباسم د دې خپې وینه یې په کار یي چې دې نه ورله وباسم نو هغه د وینې مجنون او دا چې کوم ورخ کې پروت و دا کوم یو مجنون و دا د پیو مجنون نو موږ ټول د پیو مجنونان یو موږ وایو خدایه یا خدایه لیلة القدر شپه خو که دې راته وښوله نو چې لیلة القدر شپې نو د ورځې نه هم سوچونه کړي چې څو منه سره زر به غواړم او څو منه سپین زر به غواړم او څونه کارخانې به غواړم او څو شلې میخې به غواړم او څو سوه چیلې او ګرې به غواړم په دقه سوچ کې پراته وي موږ سره ډېر خلک په ټلیفون رابطې کوي څوک د مسلو تپوسونه کوي قسم دی ډېر خلک دا تپوس کوي موږ نه
د قرآن شریف د صورت خو څه دپاره یاره جي داسې څه دم راته وښیه ډېر حالت مې خراب دی ټیک ده بده نه ده دا تپوس ښه خبره یاره جي داسې یو صورت راته وښیه دوکان مې نه چلېږي یاره جي داسې صورت راته وښیه کارخانه په ټکو ولاړه ده یاره جي زما کالم او بس سمې نه کړي دا یې صورت راته وښیه دا چا مو نه وي چې داسې صورت راته وښیه چې قبر مې خشته شي داسې صورت راته وښیه چې په قیامت پر ورځ د حضور پاک خوا کې ودرېږم داسې صورت راته وښیه چې جنت ته پې زر لاړ شم ټولې قصې بل پروا نه دي زمارونو حقیقي عشاقه خدای نه غواړو خو خدای چې ما نه څه غواړی نه ورکوم پیغمبر مبارک صفت کوم او دا مې هم چې زه عاشق یم عاشق خو چې رسول الله مبارک څه غواړی هغه نه ورکوم دا د پیو مجنون دا د وینې مجنون نه هغه پنجابي نو چا ورته وی چې لکه روجې وی روز پټان جانے روجہ جانے پښتون پیش او روجې پیش نو بیا ورته چا وی چې لکه دغه وکړه مونځ نه کې وی د جمي سار شورو به پې وکړم خو د جمي هغه د سار او د ماسخوتن به دې راله پلار کوي او د وړي هغه د ماسپښین به راله پلار کوي نه به یې مونځ کو نه به یې روجې نیوله او چې کله به روجه ماتې شو پیکوړی او کباب به نو پرلت به ورته مخکې وایي یا ظالمه نه مونځ کې نه روجه نیسې او روجه ماتې ته دې د مخکې نه پرلت ټیکولو ته غځولي وی دومره کافر خو هم نه چې روجه ماتې دې هم نه کومه کافر خو هم نه موږ هغه لټان یو خفه کېږم اول ځان ګورې یادوم ښه بیا پکې تاسو یادوم یو نوکر د یو خان هغه نوکر به سینار وخت ډبوله خو چې خان به سینګ دغه ته وخته بلستن ته نو نوکر به ترې مخکې کټ ته ختلی و چې خان بابا به د خپو نه کمبل راتاو کړی نو ده به د خپو نه څه کوي سر نه به یې هم راتاو کړی هغه وایي چې دا مې نه یې او که زه یې نه یې کوم دا خو مې پلار دی یو ځل باران و نو خان بابا دې نوکر ته ویې لکه وی ته لغوندې ظالمه زما نه مخکې بلستن ته وختې یا سپېره صبر وکړه نو وایي تا په ما څه دې وکې ستا حاجت شته څه کار دې شته خوب ته هم نه پرېږدې او وی کار مې شته وی څه کار دی وی بار وګوره چې باران شته که نشته بابا ستوس په باران څه کې د چت لاندې پروت دی مونږ اوس د ګرمې بلستنې نه ولې پاسې نه وی ما نه ورشه لاړ شا به وګوره چې باران شته او که نشته دی یسې به بلستنم د خدای ته وګوره چت دی باران شته نشته ستا ورسره څه کار دی وی نه خامخا به ګورې وی ښه شته وی پانسې دی او شته وی پیشو راغله بلستن ته مې راوخته مې په لاس و لمده وه هغه خو یې چې خوند پرونه که سړی خو مې پام نه ته وکنه وی ښځه داسې وکړه دا بیجی خو مړه که خان بابا په بجلی ته څه کې وی ما له په رڼا کې خوب نه راځي وی سترګې پټې که پخوا چې مونږ ماشومان وو که نه والو نو مونږ سره به مشرانو ټوکې کولې د دې بیجلی مړې کې مونږ سترګې پټې کړې واقعي چې سترګې پټې کې بیجلی مړې شوې که نه پهله خو په نظر څه نه راځي بیا به یې بیجلی بلې کې مونږ به سترګې وغړولې مونږ وی ګنې بیجلی مونږ به دا ښکار و چې ګنې دا بټن د مونږ سترګو کې لګېدلی به چې سترګې پټې کې تیاره شو چې سترګې کولاو کړو نو رڼا شي نه پوهېدو ماشومانو او ته په رڼا څه کې خوب نه درځي نه او سترګې پټې کړه لکه دا ته یم چې پاسه دا بیجلی هم لکه خوب نه راځي وی ښه داسې وکړه چې بلستن د سر نه ته وکړه به تیاره شوه که نه وی ښه ده داسې وکړه چې دروازه خو بنده کړه دا دوه کاره دې ونه کړل دا دروازه خو بنده کړه هغه ورته وی صاحب دا دوه ځله مه وکړل دا درېیم پکې ته وکړه که نه ملعقلتان بس موږ به خدای د قیامت پر ورځ تپوس کوي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول من یطع الله ورسوله څنګه دی الله او د رسول تابعداري چې چا وکړه مونږ الله او د رسول تابعداري پرېښیم مونږ خولې عاشقان یو هغه عاشقان چې هغه پی والا مجنون بینې والا مجنون نه یو نه د الله او د رسول مینه لومبې صفت دا شو من کان الله ورسول